لدا اسدین لدا اسدین شاکی سلاح مقذا فن له لبد اسفاره لم تقلمی پخوا د داسې زمری کې چې هغه زمری طعم السلاح دی پوهېږې حفیظ صاحب دلته وګوره اسد دی څه دی نو دا اسد مشبه به دی مشبه او شاته وګوره حفیظ صاحب دا څومره صفات چې دي نه دا ټول د مشبه به دي مقذفو معنی داسې زمری چې سم په غوښو ویشتلی شوی ها او له لبد لمسی لري ویښتې دلته او نکونه قلمي شوي نه دي دا ټول حفیظ صاحب دې ته وي ترشیح الاستعاره د مشبه به مناسبات او لوازمات ذکر کول ها خو کو دا یو ټکی پکې و نه وی دا شاکی اصطلاح کنه نو بس بیهی به ترېنه مونږ زمری اخیستو ښه خو اوس د زمري په شان سړی ترېنه اخلو ځکه شاکی اصطلاح پکې راغلی تام السلاح نو زمری ځان سره ټوپکې نه ګرځي پوه شوی په خبره باندې نو دا شاکی اصطلاح قرینه که نه وی نو دا اسد دا به مونږ حفیظ صاحب په څه حملو په مستعار منه باندې کلام بم په مستعار منه حملو په مستعار له بم پوه شولې نه د استعارې لپاره دا خبره ضروري شوله چې د مشبه تذکره به په کلام کې بالکل نیها دومره بني که قرینه نه وي د مشبه په اغستو باندې نه مونږ به کلام حملو په چا باندې په مشبه به باندې لکه دلته وګوره زمری راغلی او شاته ټول د زمری صفات راغلی دي نو کلام حمل که په چا باندې په مشبه به باندې زمری واخله خو چونکې یو شاکی اصطلاح ټکی راغلی دی او دا قرینه ده دی چې دلته د اسد نه مراد رجل شجاع دی او دغه سړی دی پوه شولې ومن ثم او د دې وجنه ای لاجل ان بناء الاستعاره على طي ذکر المستعار منه مستعار منه دی مستعار له ها مستعار د دې وجنه چې استعاره پس مبني کیږي په دې باندې چې د مستعار له تذکره به مکمل متروک ایران غختلی شوی وي ترا تبعینی المفلقین هغه کسان چې هغه راتلکي په امر عجیبه سره مفلق حفیظ صاحب د فلق نه دی فلق امر عجیب توای الذين یاتون بالفلق معنی بالامر العجیب السحره او تبعینی هغه کسان لره چې هغه د بیان ساحرین دي ها او د بیان جادوګر دي ها حدیث مبارک کې ان من البیان لسحر راغلی دی کنه بعض بیان په تاثیر کې د سحر غوند شي ها څنګه چې سحر اثر کی کنه په مسعور کې نه دک کرنګي بعض بیان سو کې نه پوهیږي په خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی مدینه غالبا مکی مکرمه پوهیږي او دا سړی حفیظ صاحب په دم کې مشهور دمګری و ښه دا مشهور دمګری وي چې ماله هر قسمه ناجوړه څوک راولي نه زه به یې څه کمه جو برابر بشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راغی یروي ما ته ستاسو باره کې دا معلومه شوې ده چې دی وایي چې دی لوګوټې پوهېږه په خبره باندې بیمار دی ها ناشنا خبرې کې پوه شولی په خبره باندې دې ته خدا خبرې ناشنا ښکارېدلې عربو خدا خبره د نبی علیه السلام باره کې مشهوره کړې وه که نه چې دی ناشنا خبرې کې یو داسې اثر دی پوهېږئ نو نبی علیه السلام ته وی زه به تاسو دم کم نو تاسو به ښه شئ پوهېږئ نبی علیه السلام ورته وی ښه یو نبی علیه السلام ورته لکوټې خبرې وکړلې ړومبې ان الحمد لله نحمده ونستعینه داسې خطبه ورته شروع کړله نبی علیه السلام نو چې لږه ورته وویله نو دې ورته وی بیا ووایه نو چې بیا ووایه چې په درېیم ځل یې ورته ووایي جو بس وی زه خو ستا باندې ایمان راوړم اوس ښه دمګری دم شولو اوس ښه پوهېږې دمګری څه شولو دم شولو پوه شولې نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې
چې ایمان خو راوړی خو دلته ملګرتیا ګرانه ده ځکه حالات سختي ها واپس ولاړ شي چې کله زما باره کې دې واورېدل چې مدینې منورې ته تللی هلته به بیا راشي بیا هلته پسې لاړلو ښه بهرحال ان من البیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته صرف ان الحمد لله نحمده ویلو بس دارک څه شلو اثر یې واغستو که نه دمونه ممونه خپل زاړه ټول والوزول ښه او نوې دم یې زده کړو تاسو پوه شولې بهرحال تبعینې هغه کسان چې امر عجیبه باندې راتله کی او السحره د بیان ساحرین دي ها یضربون عن توهم التشبیه صفحا اغي اعراض کی یضربون اعراض کی د تشبیه د توهم نه د تشبیه او صفحا په اعراض اے مکمل داسې انداز کې کلام راوړي چې ته به وایې چې د تشبیه بون پکې هم نشته دی لکه دلته وګورئ سمن بکمن کې تاسو صحیح نه چې دا تشبیه ده پوهېږئ حال دا ده چې د تشبیه بلیغه ده خو ښکاري نه عادات ته تشبیه نشته دی مشبه نشته دی کما قال ابو تمام ويسعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء ابو تمام وائی زمادا محبوب خیجی زمادا محبوب او روان دے پا برمانی صعود دو قسم دے یو صعودی مکانی دے تلوی کی مدر تویلو الیه یسعد الکلم الطیب اللہ تعالیٰ تخیجی فاکی کلمه یو صعود مکانی دے او یو صعود رتبی دے فی السبخہ نو زمادا محبوب او زمادا محبوب چی دے دی خیجی نو دا دی خطون مرادا اگا صعود مکانی ندے پوئی گئے نو صعود لفظ تا اگورا پیستر دا مستعار دے دا دخپل مانا دا صعودی ولکا مکانی خطل کنا او دا مونږ په سوال د مکانی خطلو نه واغستو د کمو خطلو د پاره د رتبی خطلو د پاره دا لفظ مستعار شو استعاره ده کنه نه پوهیږي دی روان دی دسی روان دی تر دې چې ډیر جاهل سړی چې جهول مبالغه ده بچا کې هغه خیالو کې چې لګه د بره په اسمان کې سکار دی خدای ذکر روان دی دې ځکه نو اوس جاهل سړی دا خیال کې چې دی په بره انور کم سړی چې جاهل نی پوي نو هغه ته پته ده چې زما محبوب خدای پاک دور مستغنی کړی دی چې هیڅ چاته هم څه نشته ضرورت او بره خطو نتو دې څه نشته ضرورت نو اوس وګورئ پیسې به دلته صعود نه کم صعود مراد دی رتبی استعاره ده کنه او شاته اوره بان له حاجه فی السماء دا د څه دپاره استعمال شوی دا هغه صعود مکانی والا الفاظ راغلي دي نو چې ګورې ورته نو ته به وایې چې د تشبیه پکې نوم هم نشته دا ښه په رښتیا داسې لګولي دی په بره روان دی پوڼی باندې خیږي پوه شولې پې وها هنا دلته وان توی ذکره ولکه دلته دا استعاره که کنه صمون بکمون مشبه خو نشته دی نو دې تا ته وایي وان توی ذکره دلته د مشبه ذکر اگر چې متروک ته متوی او رانغښتلی شوی دی بحسب المفتدی خو لکنه فی حکم المنطوق به خدا په حکم د چا کې دی اے مشبه شته دی نه خو بغیر د هغې نه کلام برابریږي نه لان الکلام لا یتم بدونه د پاسه ناکت لیکلي دې ته ضرورت دی دې ته ته به د سمون څه معنا کوي ته به وایې چې چاړهګان نو دننه به تپوس کي چې څوک هغه څوک به وایې که نه چې څوک دې ووایي چې هغه مشبه شولو که نه خالقه یو نظیر راته وښیه وی ګوره ورته اسد علی وفي الحروب نعامة اسد علی خپ ماز مری چاته خطاب دی حجاج دا د عمران ابن حطان دا د خوارج رئیس او مشر دی حجاج ته وای چې ما وجنی نه د خدای مسلمان په ماز مری او په جنگونو کې خوشو تر مرغه صحیح کم شو تر مرغ قطخا چې کم شو تر مرغ دا وزری داسې نرمی کی نرمی څه مطلب الوتو د ځان برابري چې بس څه کمه
وزر سکی داسی لگی لگی خوری کی چی بس الوتو دادان سکو ما ورپسی او تنفر من سفیر سافری او دی تختی دی د شپیلی د سافر نه د سافر د شپیلی نه تختی ها اپی سیب سافر دو معنی کی یا د سافر معنی دا هوا چې په دیونو باندې راشي نو دغه ټیم کې د دیونو د دې سانګو نه یو قسم आवाज راوځي دک کې تسوي نو شتر مرغ چې د دیونو دا आवाज د سیلې دا ووري تاسو یې نه د نختر خپل आवाज چې دا سیلې راشي او د دیونو مل خپل आवाज د ارونه خپل आवाज کنه د دینه تختی چې څوک را پسې راغیندا خو انتهایی به غیرت ده کنه یا سافر هغه مرغه ده چې هغه ټول ورس لګیای سیټیانه ورخیخه او ار وخت یریږي چې بس څوک راغی ها دا بعضې سړی ځان په خبرو سکی نر کې ښه چې هغه وخی چې لکه څوک نشته ځان له څه ورکي حوصله ورکي پوهېږې چې زه به لګیم جو مطلب به دی چې څوک به نه ښه که څوک یي نو هم زه به یې نه اورم ځکه خپله به لګیم نو دی یا د سافر د مرغۍ نه سکي د هغه د اواز نم تختی اذان نه چې کم دی نه د زمانو دله او دی د هغه نم سکېږي تختی او یا د سیلې چې کم اواز دی د هغې نه ښه نو حال دی دا دی د شترمرغ په شان چې هغه داسې معمولي څیزونو نه تختی اما باندې صحیح ناپي صاحب دلته وګوره اسد علی یعنی انت اسد دلته استعاره نه ده دلته تشبیه بلیغ ده انت اسد علی پماسه زمری هذا افي سبب دا الا دا مونږ ساخلو تشبیه بلیغ اخلو او بطور تمثيل اخلو دا الا اذا جعلت ضمير للمنافقين چې دا هم ضمیر چا تراجش او على ان الايه بنا پدې باندې چې دا آیت فضلکت التمثيل دا بد التمثيل خلاصه او نتیجه شيخه د دې مثال داسې دی لکه یو سړی اور بل کړي او رڼا ترې نه لاړ شي په تیارو کې نو د دې خلاصه دا شوله چې صم بکم عمي فهم لا او وان جعلته للمستوقدين او کدا ضمیر تاسو ته وګرځو نفهي على حقيقتها بیا بصم بكم عمي به پخپل الکه پخپل حقیقت څه مطلب نو اې دې کوم خلقو چې اور بل کړي دي اور دې لپاره چې مونږ ترنا میلو شي حفاظت میلو شي نو الله تعالی ترې نا غور بوتلو رڼا ختم کړله دی په داسې تیارو کې پاتې شولو چې هغه تیارې انتهایی مصیبت زده تیارې وي نو دی په دهشت او په یره کې ورواچول نو بعضې یره دې حد ته ورسېږي چې د حواس سړي کار بیا پرېږدي ښه نو غوږ کار پرېښودو جو سم او سترګو او جبې کار پرېښودو خبرې هلکه وي ته خبرې ولې لکه بیا نه شي کولی ښه نو والمعنی معنا داره چې انهم لما اوقدوا نارا چې کله دي اور بل کو فذهب الله بنورهم او الله تعالی ولا اور بوتللو ها اورولو وترکهم فی ظلمات هائله او دی وګرځول په داسې تیارو کې چې هغه تیارې سوي هائلې وي نه ادهشتهم دی پس کې ورواچول دومره بحيث اختلت حواسهم چې د دې حواس شلو نقصان شلو وانتقصت قواهم تا توای وثلاثه هذا درې واړه کلمات قرئت بالنسب صمن بكمن عميا او دا نسب بنا بر حالیت ته د چان من مفعوله ترکهم تریخو دل دیلر الله پاک په داسې حال کې صمن بكمن سمم ستویلی کیږي صمن ماخوذ د پسب د سنه نو سمم اصل کې ویلی کیږي سلابتن کلکوالی ته ولکه یو ډډوالی یو کلکوالی په دې لرګو کې وګوره بعضې لرګي سي ډډ نو د ډډ معنا دا ده چې د دې لرګي اجزا یو بل سره برغ نه دي ها او بعضې لرګي دا کوټلې ها پوهېږې کلک لرګي لکه د خونه لرګي اجزای د یو بل سره سي میلاوي داسې په دې ګټو کې هم نو صلابتن څه ته ویلې کېږي کلکوالي ته ادا ماخوذ دی من اکتناز الاجزاء من اجتماع الاجزاء چې د یو شي اجزا یو بل سره جمع او یوځي
ناغي سره سره دي کلکواله. ومن او د دین قیل ویلی شوی دی حجر السم، کومه ګټه چې پیس انتهایی مضبوط او کلکې ناغي ته حجر چې ماتیږي نه او باندې ګټه خو بوره لاړ شي کنه. وقنات سما او کومه نیزه چې پیس مجوفه او ډډنی پویږي کلکې روغه ناغي ته قنات سما. او سمام القاروره څه ته ویل کیږي؟ بند قاروره په کم شي سره چې ته قاروره څه کوي بند. خو یو اوس دا سرونه دي پوخا سرونه نو پوخا موګي به ولا ورکو دا موګي چې سیز لور کی او ته په ټک وخت چې دا سیز مکمل شي نو هغه ته به سوي سمام په نو شولا به سم به بن کو کنه. خصمی به مسماشو به په دې سمم سره سبه مسماشو فقدان حاستس ما ته ګوره چې د یو سړي د اوریدو حاسه د اوریدو حاسه یعنی د اوریدو د احساس چې کومه آله ده هغه ورکه شي هغه شي پښتو کې مطلب یو سړی کون شيغه د کونوالي ته سوې سمم وي ودا زکه چې د اوریدو کوم سبب هغه سبب ختم شلو نه پوهیږي د اوریدو ما ته ګوره دا هوا چې د دې نه د سلاړش دنه نو دنه یو خالی ځای دی د سی ګول خالی ځای دی نو هغه خالی ځای چې کله ډډو سو نو دا هوا چې څنګه د دې طرف نه لاړ شي نو دا الته د سی و چلیږي راو چلیږي ځای ورته یې کنه او افل یو فرده لګیدلې ده نره فرده ده چې دا هغه فردې سره دا هوا ولګي پتی سره نه احساس وشي چې دا پلان کې خبرې دی आवाज راغی سره راغی دا اوس چې مونږ دې لګي او پوي او چې کله دا ډډ ځای څه شولو اې د کې سمم راغی کلکواله راغی اکتناز الاجزاء د غزه مکمل د څه شولو نه هوا زی واپس راځي انته خو به چورلی را چورلی نه کنه نه ته بیا سن کیږي نو سمم ورته ځکه وایي چې دنه کم تجویف او خالی او ډډ ځای او هغه ډډ ځای کې کلکواله راغی بند شو نو هوا د نوځي نه اواز خو هوای متکیفه ده او دا کیف چې راوباسي نو دا خو وګ راوباسي دا الله تعالی د وګ صلاحیت خو دی چې دا هوا ستاده د جبه نه کمر اوزینو دا د وګ کار دی د جبه نه هوته صرف الفاظ راوباسي خدا الفاظ هوا ده او چې دا بار تا ته دا احساس کیږي چې پلان کې ټکه وي دا ګوره دا وګ کار دی په به نه شوله لئن سببه زکه د دې سبب دا دی چې ان یکونا باطن السماخ باطن اې د سوري د دنه طرف نه ده دا مقتنزن سو ګرځي کلکو ګرځي لا تجویف فيه دې کې سپاتې نشي خالی زه جواب فکې پاتې داسې جوف یشتمل علی هواء شغف هوا شي او يسمع الصوت چې دی आवाज ووري بتموجه دا هوا په چپه سره دا هوا خو موج او چپه کی کنه نو موج او چپه خو خالی ځای غواړي اخو پاتې نشو بوکم ویلی کیږي په صفته الخرس چاړهواله او عام ویلی کیږي عدم البصر اما من شانه ان يبصر وقد يقال او کله ویلی کیږي لعدم بس نو دا عام دو اطلاق دی هو حقیقی اطلاق دغه ده ځکه عدم البصیرت عام هوای تاسو یا مهون کې مخ کې خبره کړي واه په هم لا يرجعون بس ته نو